صرف چاندي راټولي هغه که د جلسو په شکل کې دی، که د عمل په طریقې په شکل کې دی، که څوک د غلا په شکل کې دی، چا په اربو روپۍ چې دا پټوي، څوک ګړۍ پټوي، څوک زموږ نه ګاډي پټوي، څوک زموږ معاشیت پټوي، زموږ پیسې پټوي، کاروبار پټوي، بیا ځي په بار ملکونو کې څوک په لندن کې ناست دي، څوک بیا په امریکا کې ناست دي، څوک بیا په دوبۍ کې ناست دي، څوک بیا جزیرې جوړې کړي، بیا په یو ځای کې په بل ځای کې په اربو کربو مې جوړې کړي هلته کې ناست دي. نو دا ټول زما او ستا وسایل دي، زما ستا معاشیت دی، زما ستا د ټکس پیسې دي، په دې باندې دوی مزې کوي. ورونو په دې خبرو باندې به ځان پوهیو. 98% کمزور خلک یو، پیسې ہوئے طبقه منګه سیاست کوو، په دې ملک کې د خپلو حقونو سیاست کوو. منګ وایو چې منګ ته د خپل حقونه میلاو شي. وروسته مرګرو کومه کابینه چې وغوښتل هغوی له زه مبارکباد ورکوم او دا تمه انشاءالله لرم انشاءالله چې را روان 2-3 میاشتې کې به دوی څنګه ډاکټر صاحب وي چې د یوسي او بیا ورپسې د ویسي تنظیمونه انشاءالله رغي دا به انشاءالله زموږ لپاره ډېره وړاندې خبره انشاءالله زه به دا امید ویم ساتم ما نه نو کاته دا به کېږي کم سے کم دې کلیزې له خو په دوره تعداد کې راشي چې خلک یې ویني مړه کانوایان یې راولې راشئ ودرېږئ لږ ډېرې خپل قوم سره ودرېږئ په خپل قوم کې راغونډ شئ په خپله ژبه کې د یو بل سره خبرې وکړئ تاسو به خوشحاله شئ. د پیپل پارټۍ د پټو ملګري وو، اوس نن سبا هغه خلک د عمران خان ملګري دي، څوک ته MP ملګري دي، ما کا خلک ته خو دا دي څوک دا اویا خاندان دي، دا زیات نه دي. دلته مونږ باندې اویا خاندان حکومت کوي. راځه خوله درکړه، تاله لاس درکړو، تاله مازغه درکړه، دا هغې یو سړي د هغه نوم پانوس ګجر و. هغه پونیر لیډر نه و، هغه ګورې د صوبې لیډر نه و، هغه ګوره د پاکستان لیډر هم نه و، هغه بین الاقوامي لیډر و او زه سره په بار دنیا ګرځېدلی یم. ځکه دا خبره زه کومه چې د پن په نزاکت تهران نه دی تا جوړ کړی لا تصویر د جانان نه دی او د چا سترګې په خوږې نه شوې سایله جوړ شیندلی دی په رنګ د ارمان نه دی. تېره ورځ پاکستان ورکر پارټۍ تحصیل مندړ د تنظیم سازۍ لپاره د محترم بختیزاده په دیره مانجار چمله کې یوه غونډه وشوه چې پکې د پارټۍ د ملکن ډویژن صدر عثمان فانوس ګجر، جهانزیب، صوبائی جنرل سیکرټري ملکا خان، سلمان ایډوکیټ، سابقه امیدوار صوبائی اسمبلی علي محمد او سابقه ضلعي صدر ګل رحمان شرکت وکړو. د پارټۍ د عہدیدارانو او ورکرانو په مشوره بختیزاده صدر، سینئر نائب صدر حاجی میر عجب خان، نائب صدر روزی شاه، جنرل سیکرټري افضل خان، ډیپټي جنرل سیکرټري شیروالي خان، پریس سیکرټري عبدالکریم، سیکرټري تعلیم نواب خان امازی او سیکرټري نوجوانان صاحب خان مقرر کړی شو. غونډې ته د وینا په وخت باندې مقررینو په موجوده او تیر شوي حکومتونو باندې ټکونه وکړل چې د غریبان یې کله د تبدیلۍ او کله د روټي کپړه مکان په نوم باندې استعمال کړي، خو د هغې د بهترۍ دپاره تر دا دمه پورې هېڅ کوټلي اقدامات نه دي کړي. هغوی نوې کابینې ته مبارکي ورکړه او هیله یې ظاهره کړله چې زر تر زره به د بریج کونسلو په سطح باندې تنظیمونه جوړ کړي او د غریبانانو او محنتکشو خلکو دپاره به خدمتونه وکړي. عثمان فانوس ګجر په خپله وینا کې وویل چې زموږ سیاست د ظالمانو او جابرانو خلاف دی، د هر هغه نظریې خلاف دی چې غریب د ووټ په نوم باندې لوټي، د هغوی لارې کوڅې بندوي او په هغو کې پیسې وهي، زموږ په حقونو ډاکه اچوي او ځان له ماڼۍ جوړوي. هغوی د امن په باره کې هم په سختو ټکو کې غندنه وکړله او ویې ویل چې باړ لګېدلی دی نو بیا ترهګر دلته څنګه راشي. زموږ د میډیا ورونه چې کوم زموږ دواخان بی دی د هغې هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم. زموږ ډاکټر صاحب ممتاز صاحب د هغې هم مننه کوم. خوشحاله اوسئ، الله هم آباد ساته. د ټولو نه مخکې زه به د خپل له طرف نه او د عوامي پارټۍ طرف نه زموږ چې کوم د تحصیلي مندړ کابینه جوړه شوه هغې صدر او سیکرټري او پوره کابینې ته د زړه د کومې نه مبارکباد پېښ. غټه مسله د هغه نن سبا د امن ده. تاسو به هلته کې کتلي په دې تېر وخت کې خلکو به جوارو په وخت کې وي دا وي له ګړبګړ دي، دا له ګړبګړ نه دي، دا هغه خلک دی چې هغوی ته په 2000 کې په 2009 کې ورته موږ طالبان وي. دا طالبان دي چې په باډر باندې د افغانستان نه د یو ځای نه د بل ځای نه راغلي دي. زه حیران دا یم چې دلته کې زموږ سکیورټي ادارې چې هغوی دلته کې په اربو کربو روپۍ چې کوم دی نو هغوی اخلي د حکومت پاکستان نه او چې موږ به د دې خلکو حفاظت کوو. نو دا په کوم شکل حفاظت دی
چې تا هلته کې دومره غټ بال لګولی دی لکه دې دیوال ته تاسو ګورئ په تش دا کنډکټر بره لګېدلی دی نو په دې به یو سړی څنګه اوري دلته کې موږ او تاسو دلته کېناستو او وختې چې څوک یارېږه ما خبرې څه کوم تاسو صرف په غوږ اورئ او وختې چې څوک چې موږ دلته کېناست یو موږ مثال د پاکستان پولیس او فوج یو او دغه ځای یو دښمن سړی راځي نو چې موږ دلته کېناستو دی په دې بار زموږ نه څنګه راوړي نشي راوختی که دا موږ داسې سترګې تورې وي دا بیا راواوخته په غرونو باندې او داسې چې ما دومره غټ باډ لګولی دی ما پې کنډکټر چاپېره کړی دی او ما پې د خپل د ملک پولیس او فوجان پې کېنولي دي نو دا خلک دا دهشتګرد د کوم ځای نه راغلل خو دا د دوی پیدا کرده چې کوم دی نو دا خلک دی هغه موږ لا تاسو چې کوم دی نو سترګې تورې موږ په دې غولې او زموږ په دې علاقو کې هغوی بدامني راولي هغوی دهشتګردي راولي هغه طالبګردي راولي هغه بل داسې نظام راولي چې موږ په تیر ادوار کې چې کوم زموږ دین چې دی هغه بدنام کو موږ دلته کې دین راولو موږ اسلام راولو موږ شریعت راولو موږ پته نه کوم بل نظام راولو نه هغه شریعت راغی نه هغه دین راغی نه هغه نظام راغی چې موږ ته او زموږ د علاقې ته پوره ملاکنډ ډیویژن چې دی د امن غټ سخت ضرورت دی موږ چې نن څومره ټکرې خوړلې دي یا چې څومره ټکرې موږ خورو دا موږ د والي صوت د ریاست د وجې نه موږ خورو هغه یو دا یو کار صرف د سړیتوب کړی چې هغه وي چې یاره زموږ په ملاکنډ ډیویژن باندې به سل کاله چې دی نو هغه به ټیکس چې دی نو هغه به نه اوس موږ ته یو ډېره غټه مسله را روانه ده چې هغه د ټیکس په مد کې ده چې دا حکومت وایي چې موږ په تاسو باندې دوباره چې کوم دی موږ په ټیکس لګو ستاسو په کورونو باندې ستاسو په ځمکو باندې ستاسو په کاروبار باندې ستاسو په ګاډو باندې ستاسو په وسایلو باندې ستاسو په دغه باندې نو زه دا یو مطالبه کوم د موجوده حکومت ته چې ګوره وسایل تا زمانه واغسته غرونه تا زمانه واغسته لرګي تا زمانه واغسته اوبه تا زمانه واغسته بجلی تا زمانه واغسته زما مدنیات کې زمانه واغسته زما د غرونو کې سره سپینزر زمانه دی واغسته زما کرومایټ ساینایټ هغه تا زمانه واغسته زما تماکو تا زمانه واغسته زما سبزی تا زمانه واغسته زما فصل چې کوم دی هغه تا زمانه واغسته نو زما سره کې پاتې شو او په دې خدمت کې ته زمانه ټیکس چې دی هغه د ماچس د ډبینه والا د دارو پورې د چینې پورې د وړو پورې هغه ته زمانه اخلي نو ته مال په مد کې راکېسو خو زه ستانه صرف یو امن غواړم یو فری ټیک زون غواړم نو دا دواړه هم ته په ما باندې لاګو کوي نو آیا تاسو دې مطالبو ته منلو ته تیار یې؟ نه بالکل تیار نه یو نو چې نه یې تیار نو دې لپاره به جنګ کول غواړي دې لپاره بندول غواړي دې لپاره به احتجاج کول غواړي دې لپاره به خپل 2 روپۍ خرچ کول غواړي قائد سی برسېله بزو چنده بکو صدر سی ماته دا وایي چې زمانه یو خبره یې شوې دا په کې ته وکې په هر تحصیل کې کابینې جوړې شوې پکا داري چې په مین فلیکسونو مونږ ولګو د قائد صاحب د کلیزي چې پاټا تاریخ باندې د قائد صاحب سلورمه برسي دا غړ فلیکسونو بلګو 2000 روپے فلیکس ته کدا کسان تاسو 200 روپے راغونډه کې نه 200 فلیکسونو به ولګوي مونږ بم لګو تاسو مو لګو دا صدر صاحب وینا ده شکرا چې د دوی نوم لار خطا شوی و زکه ودن بودري مومي چې زمانه لار خطا کیږي کنه زه به خامخا بودري مومو زما خوګو مشرانو کشرانو دا اوس خو په دې کابینه ډیر زیات خوشاله شوم ځکه چې د دوی دا شکلونه د مخونه د وجودونه چې ما وکاته مې دا کار خلق دی ډیر زبردست په خوشاله یو په خدای یقین وکړي نو په ایماندارۍ به کار کوو که نه راپاسو هم د شیرا به ډېر دا کار به راسره ګورې کېږي قرباني به کول غواړي په ژوند کې یو پیرا که موږ قرباني نه کوو انقلاب نه راځي چې انقلاب نه راځي زموږ به دغه کاري دا کوم چې راسره وشو بشرانو پیسې ورکړي دي اوس په دې غریب ګوجر باندې د چا جنګ دی د صوبایي حکومت او د کلي د پښتون صوبایي حکومت وي دا شی زما دی دا یې ورته وایي دا زما دی اوس دا درېم پرې پکې اړو څوک مني نه چې چا حق دی دا ولې نه مني په دې څیزونو باندې دا داسې خبرې نه دي سا وایي دا د سوچ خبرې دي د دې ماهرین دي هغه د دې نتیجې راوباسي همدغه نتیجه به راوته دا کوم چې راوته ده یوازې د شیرا په ډېر خبره نه ده دا هغه په سر پټي کې هم دا شی شروع شو اوسو پخوا وشا کې دغلته چې څومره باندې دي څومره کلي دي په هغې ټولو کې کار شروع دی دا ولې د دوی یونټي برابر ده د کلي د خلکو یا د خان یا د پښتون زما ګوجر رور چې کم دی که نه یا سړی له څه به څه ووایم خو چې پانوس ګوجرو ته مخ نه شو نور به ورته څوک مخ کېږي دا کومه
چې په دې سخت وخت کې او د دې دومره مصروفیاتو باوجود دی د خپل ټایم ویستو زمونږ د جونګړې ته راله نو زه د دې ټولو راغلي مېلمنو شکریا ادا